پاغا واقعی دولو د شعیب علیہ السلام چه شعیب علیہ السلام اگا دولونا چاہی دا موسیٰ علیہ السلام گڑے و بکڑے وے آپ دی صورت کے ذکر کئی او بلکی نیشتا ہے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا مزدورہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چه موسیٰ علیہ السلام مزدوری کروا پا پردی ملک کے نو دا سک بد کار ندے ورہ موسیٰ علیہ السلام دو شعیب علیہ السلام سرا لس کال مزدوری کروا نو پا دی باندن سڑی عزت نہ خرابی گی دا پا دی صورت کے ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پواکی دا قارون چه دا قارون واقعا آغا پا دی صورت کے ذکر دا اول صورت کی نشتا داود صورت تسلی جناب موسیٰ علیہ السلام صورت دو حصے دے تقسیم صورت دو حصے دے اولا ایسا کی 44 آیاتون دی سلو سلوی خیاتون دا خبرون موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پرشتیا دا پاردا قوم چگہ ایمان راڑی انہا فرعون علا فی الارد یقیناً فرعون زان غٹ گرنے اس مکا کی او گردولی اسیدون کے دے ڈالے ڈالے شیعان ڈالے ڈالے دا عادت دے دا ناکار بادشاہانو چاگئی ہوئی قوم ڈیوائیڈ کا قوم تقسیم کا اپا یو بلے واچو او تا پہ حکمرانی کو بس قوم یو مخالف کا دے یو بل پہ یو بلے واچو او تا پہ بادشاہی کو دا سے اغم خبر قوم ڈالے ڈالے گردو لے ہو سو کے کمزوری کڑی ہوا سو کے ضرور کڑی ہوا باجور تا لومبے چیز شیخ القرآن سرطلے ہما اولاد شیخ القرآن دویم زلدتلو شیخ عبدالجبار سے طالب ہما شیخ عبدالجبار سے شیخ القرآن تاوی دے بملک بیانو کی شیخ القرآن زڑا کمروا جماعت کی آئی کے ناس تو ویزاو دی کنو زلڑم ما چه بیان شروع کنو ما دایا تو نویریو زگر روس انقلاب آگا وقت کے شروع شو افغانستان کے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ صُلِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَلَهُمُ الْوَارِثِينَ تقریباً دا آئیبا 5 سال اخکال کی گی او اغلا دی نن رالا چه نن وارثان اغا علماء گردی در پا افغانستان کی ان فرعون علا فی الارض یقیناً فرعون زان غٹ گرنے اس مکا کی او گردولے وال دی ڈالے ڈالے کمزوری کولے وے او ڈالد اینا لالول بیدا غیزا من جواندائی وے پر خودی دا غی جنا کھائے انہو کان من المفسدین او دید مفسدانو نا ایرادہ اکڑا منگا چھ احسانو با کسانو چاہی کمزوری شیو پزمکا کی او گردو منگدائی لپیشوہان ونجلہم الوارثین او گردو منگدائی لوارثان آئی لاغا ملک ورکو او غید لیوارکو ونجلہم احمتا ونجلہم الوارثین ونمکنا لهم فی الارض او دائی ورکو منگدائی لرب پزمکا کی او خو منگا فرعون تاو حامان تاو لخکر زید دینا ما کانو یحضرون دا پسایت مفعول ثانی کے دے نوریہ دا پارا ما کانو یحضرون آچ دیتی اریدل و اوہینا الہمی موسیٰ زڑک واچولا منگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا دلتے وحی پمانا دا الہام او مخی ما معنی کڑوے دا وحی ان ارلی چه پایوار گوادتا نو کلا چوی آرئی تا بدبانی نو گردو دلال دریاب کیوں میاری گا کورا دو امر دی ادو نحیو ان ارلی ادویم فالخی فی الیم ادو نحی ولا تخافی ولا تحزنی میاری گا غمجنی گا
منگا واپس کو دلارا تاو بائی گردو دلی گلو شونا امخ کی ما تفصیل کرو فالتقطو آلو فرعونا نواغست دلارا فرعون والاو تیده پارا چه انجام دائی چشی دیلر دشمن او غم ان فرعون و حامان و جنودهما یقینا فرعون حامان اللہ کردیو خطاکار لام للعاقبت رازی لگا شعر عربو کی رازی لنا ملکن ینادی کل یومین لدول الموت وابنو للخرابی ہر روز اللہ فرشتہ مقرر کردہ آواز کئی چه انجام دے مرگ دے ابادا انجام دے روانی دل دے وقالت امرات فرعونان وی خلد فرعون یخونگی بشی زمان استرگوستا موجنا دلا زردش فائدہ برا کی منگتا او بنیو منگا دلا قائم مقام او دین پوی دل پا انجام فرعون استاستر کی پیاخی شیئے پا پردو میں یخو داغ پیاخی نشوی واسبا فوادو می موسیٰ فارغا اگرده در سرد مورد موسیٰ علیہ السلام فارغن یو مانا دادا فارغن من کل شین اللہ من موسیٰ فارغ دار یو شینا مگر دغم دا موسیٰ نا حضکا اولاد دیر خوک دے او چه اولاد پخبلا لاؤ که پا دریاب نو داغی مورد زرگا اگرده دا زرد مورد موسیٰ علیہ السلام فارغ دار شینا مگر دا غم دا موسیٰ نا یا فارغن من الحزن مانا کئی ابو عبیدہ فارغن من الحزن فارغ دا غم نا پس رو اللہ پٹھائے لگولا اللہ پٹھائے لگئی انکارت لدو دی بھی قریب ودا چه زاری کڑو پدی باندی کمنگا پٹھائے نوے لگولا دی پس رو دیر پارا چشیدہ دی یقین کونگو نا وقالت لیو دیوی رود خور د موسیٰ علیہ السلام تا ورپسی زا خوری یوحناوا وردوی تا پاڑ خلق روانا یا گورا چدا سندک کم طرف تزی فبصورت بی آن جنوبین قتل گول دے پا دے موسیٰ علیہ السلام باندی دا اڑخنا وهم لا شرونا دین پوی در پا انجام وحرمنا لهم مرادع من قبلو او بند کڑیو منگا بدباندی تیز نورو خزو آغا پایوار گونگی مخی فقالت نوی ورد خورد موسیٰ علیہ السلام مرادی جمد مرزان ہے یعنی موزی و ریزا فقالت وی خورد موسیٰ علیہ السلام او خیمت تاست ہے اکور والا چیزی موار بشید دست تاسو دا پارا وهم له ناسحون و غیب دلا خیر خواهانونا او مخی ما تفصیل کرو چه موسیٰ علیہ السلام دا بل چا پای ناغستل آگے وی زبردتا او خزاو خیم او دا آگے پای بوالی فرددنا وی لامی واپس کمنگا دلا اخبر مورتا دیر پارا چه خیشی سترگ دی او خفن نشی او دیر پارا چه پوشی چواد دا اللہ دا رشتیا لیکن اکثر دا خلق کنن پوئیگی نو کلا چورا سیر مضبوطیاد امرتا زوانای تا او برابر شان دا منو باندے نو ورکڑے منگا دلرا پویا ویلم نبوت وکذالک نجزل موسیقی او دارنگی بدلور کو منگنے کانو تا او دن شخارتا پوندنا خبرائی دا حل دی کی غرمدا خلقو دی آرام کئی یا ما خان دے فوجدا فی آرہ جلینوی مندل بدی کی دوتانا چگئی جنگ کو دا یو دا ڈالی دا موسیٰ علیہ السلام نا ادا بلو دشمنانو دنا یو بنی اسرائیلی دے بل قبطی دے دی قبطی اگر تا سپانگ پا سرکڑے چه دا ہوسا ادا بنی اسرائیلی بے خوان دا گونتے دے نو دے اوڑی نا اوڑے نشی اوگاو تو اوڑے دے فاستغاثه الذی من شیعتی نو فریاد دو موسیٰ علیہ السلام تا غسڑی چاگا دا قوم دا دناو خلاف دا غسڑی چا دا دشمنانو ناو ویگلاو گو رو دے پا ما پا زور دا وڑی ازوڑے نشما
فوقظه موسی نو سوک ورکاغله موسی علیہ السلام نو مرگ راغی پاغ اغب قبطی لے سوک ورکو اجی سوک ورکنو خود موسی علیہ السلام سوکو نو باید قبطی یخ که پزای باندی مرگ پی راغی اگر دلم کنا کسانی ولی انو فوقظه موسی فقضا علیہ سوک ورکاغله موسی علیہ السلام نو مرگ راغی پاغ قال هذا من عمل الشیطان وی موسی علیہ السلام هذا داستا دا ظلم من عمل الشیطان کار د شیطان نو دا تا ظلم کو دا نه چې خپل عمل یادای دا غاغه عمل دا غاغه ظلم یاد معنا دا قال وی موسی علیہ السلام هذا دا جنگ ستاسو من عمل شیطان دا کار دا شیطان نو او دا شیطان دا دشمن گمراہ کونگی خیارا قال رب انی ظلمت نفسی وی موسیٰ علیہ السلام وانزم ربا ما کمیو گخپل زان لا ظلم پا مانا دا کمی زان لمی کمیو کو زان لمی کارو کو تو فاغفر لی نو بخناو گماتا نو پردراو لی پما فغفر لونو پردراو استا بدباندی اللہ شاندار دا اللہ بہو کی مہربان نوی موسیٰ علیہ السلام عرب زمان پسبا داغی ستا انعامو کپما انعام ورطوئی که ظلمون بیا بے انعام ورطنوی فلنکون ظہیرا للمجرمین نو چار بار نشمز امدادی دا مجرمانو زبدغس دا مظلومانو مرگرتیا کومان موسیٰ نوی آغتا موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین یکنان تر سر کا شخیارا پریشان خیارا دے چی وی نو بیا سم وی بیا ورزا سم کار گئی اچھا دا دوڑی دباو گئی دا دب کی دا ایس چی نی دیکھ پلے اریگی دے وی گی نیار سو دب کو نی اریگی دے بدا دب کی کئی دا دان بدا بل شان کئی ٹوپک دا کی دا بوکی دا یا ایسم نی دا شر جوڑ کڑے پرونی دا پسار سڑے مڑکنن بیا شر جوڑ کڑے نو موسیٰ علیہ السلام ورطوی مڑا ستا بل کارستے ہو کنا فلما نرادانو کلا چہرہ دوڑا موسیٰ علیہ السلام چام لو کی پاگ سڑی باند چاہ دشمنو دا دی دوارو بیا دا پارا کولا نو دا بھی پرون خود سوک لی دلے ہو نو ته صرف دوره وای چې سړی په سب پریشانی دی جوړه کړی ارزای کې او هغه بل سړی باندې حمله کولا سوکي ورکو نو ته سوک لیدل نو دوی اسنه چې مال راو بغي نو زری الوی دله سړی سره که خو کې نو هغه ځان لا کار وګوري نور سړی سره خو کنو ټول عمر به یادي او بے غیرت سړی سره به هر روز نوی نوی خو کې لزل بول سره خو کې او چې په یو لسم ځالو نه کې نو لس واړې یری او نر سړی سره یو ځالو کا ټول عمر به یاد وي د ما سره خکړي اولاد ته نصیحت کوي وای ګوره د فلانی په ما بدل دی ما سره خکړي دي چې یې نه کوي دا د غیرتی سړی کاری بے غیرت سړی د سره به تخو کې د پسار به جنگو کې د پسار به دښمنیو کې د بروغو کې تاسو په مینس کې پریدي ته وای چې خدای ور دې لکه د پکوړې او خرما کاغه سره وګورم زګه به خوان دی کنه موسی علیہ السلام د په سر سړې وجلې وړه خبره نه و او سرکاري سړې وجلې و چې کله دته یو خبره دغه وکړه تا بده سره کړي خو یو خبره دی وته سخت وکړه غټولې بیا به ګورله کوي زما بي عزت کوي قال یا موسیٰ وی دے سڑی و موسیٰ آیت ارادہ کے چی وجنی ما لگا چی وجل دے او تن پرون علی والا ہوئی او لا تشپدیم گزارا کئی این دریدو اللہ انتا کون جباران فی الارد تا ارادہ نکے مگر جشی تا زور اور پس مکا کی تا دا گواری چی تا زور اور شی تا مشرات غواړي زور ورتیا غواړي شروع شو تا
وما تريد ان تكون من المصلحين او تیرا دنگی چشت دروغا گون گناہ د اصلاح گون گناہ ورسول خبری وتا کئی دا نوی چه پرون د زما بسر سڑے وچلے دے نو کننی ما تا لگا سختا ہوئی نو سخبرا نا د سر بارو دا نوی نوی خکی بے غیرت سڑی سرا د دن ازان طرف تا ساتا دکا د سر بارو دا نوی نوی خکی او چه لز زن دی ورسر خکڑی بیا انکی نو غار سے ایری نر سڑی سر یو زل احسانو کا نو اغا دا غٹولو مریادی وی دی سڑی ما سر خکڑیو دا زنشم ایرو لے چاندمار مولالا بارو دا چاندی ورکی او جلس کالا ورکی دی راشی تا غریب شوی تا وطوائی رسا کال رسل نشتے واہ مالا با چاندر راکی بشرمونو با دی شرمی دا بغیرت سڑی کاری ان تريدو الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين او تیرا دنگی چشتا دا خیر کون گناہ اصلاح کون گناہ سورا صبرناکو موسیٰ علیہ السلام غاگی وطاونکو گینی چه داگا بائی که پدر ڈوگره ما تکڑو دیک بلگوینی نیولے جستا اول تایلا علاجو کما وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى دواوری دل دے کبتی او منڈے اکڑا اولاو بادشاہ تے ہوئی چه ما خو پرونے سڑے معلوم کا چا چسپائی وجلے دے او موسیٰ خوتا اگئی صلاح شروع کڑا چه تا خو پکور کی رات سڑے پیدا شا او صلاح کولا او مشورے کولا چه دسر سو کو وجنوئے پا اغی کی اللہ یو نر پیدا کر طالبا اللہ پا اغی کی نر پیدا کئی مر گرے او اگر آگے موسیٰ علیہ السلام دیوے زانو باسا ستا خلاف میٹنگ شروع دے وجنی دے وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى راگے دا دکلینا یو سڑے چمنڈے والے راگے یو سڑے دا دکلینا چمنڈے والے پا منڈواروانو اوی و موسیٰ رجل اوی و موسیٰ ان الملائیات امیرون بکا نرشان اللہ بدل نران مرگری پیدا کی دشمنانوں کے بعد نران مرگری پیدا کی خودتا دا نرطوب کارو کا چاچا دا نرطوب کار کردے اگر اللہ پا دشمنانوں کی مرگری پیدا کی او چه بے غیرت شوی نو اگا خپن مرگرو تا پا بدخیارے بغیرتای کار مکو دا نرطوب کارو نکو نو چه دا نرطوب که نو تاثر بنران مرگر کی کلک مسئلہ کو نو تا گورا تاثر مرگری کلک پیدا شی کراچای تا تلیم یو ملاو یرا جیز منگا جماعت کے ز تبلیغ کی دری رازولا لڑما نو چرال ما نو سوک زمانہ مخ کی تبلیغی راغلے نو اگو تاوی چه دا پسی موس نکیگی دے نوس ما محلی والا پا محلہ کی نپری دینو ایک ترالی محلی والا ہوتا دی ہوئی میں زب یا میں استا محلہ سا پی جنم یہ رجی که ترالی ہو دی وینو میں تا دی محلہ ما پانچ پیر کی جی قرآن ویلے و تاسو شاگردی ما او آجومات رانزی میں مانا دی قرآن ویلے ہوئی آو میں استا سور مدہ دی جماعت کیوں شا ویجی دانوی پین لسم کال دی میں پا دی پینزر لسکالا کتاب دی تا داخلی چیز پنج پیریما وینا جی میں پا چل چل مسئلہ کولا میں پینزر لسکالا کتاب پا چل چل تا بے غیرتا بھی تا بے دکا سے شاڑلی سم کاریو کا چوی شاڑلی دائی چی دا گنبار ازنا تاویرو چو اوچ پنج پیریما اوچو او مسئلہ کو تا بیاو دی کتلو جی تیستے وی دا خود بے غیرتا وی تا چه زان نرخ کارا کرو نران با دی مرگری شویو او جه بغیرت اخیارا کی بغیرت با دی مرگری وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى راگے او سڑے دار دکلینا چه منڈی والے قال یا قوم قال یا موسیٰ نوی و موسیٰ علیہ السلام یکنانا مالدار یا تمیرون بکا مشورک استا خلاف دید پارا چه وجنی تالا
نوزا انی لکا من الناس انزم تالا دا خیر خواهانونا وات موسیٰ علیہ السلام دی زائن یریدون کے او انتظار کو چی سکرا تلارا سمکیو زمد دا سلطنتنا قالا نوی موسیٰ علیہ السلام وارب زمان خلاص کے ما دا قوم ظالمانونا او کله چې مخ په طرف د مدین د مصر نه شمال مشرق ته مدین پروت دی نو کله چې مخ په طرف د مدین وی زرد رب زما چې توفیق برا کی ما لرا سوا سبیل سمیلارتا مدین ما قتل عزتل مغالا کیتا او دا غنه بیا چې مخ کی مصر تلارو ته دا ولما ورد ما مدین لس رز منزلو که موسیٰ علیہ السلام پیدل او پانی بے خوڑی ڈوڑای منوا خوراک لهم سنو ولما ورد ما مدین کلا چراغ عبود مدین تا کوئی تزخ پلا لاڑ ما آئی که داسی چاپیر پوڑای جوڑی کڑی دی کچھ دو لار دوتا او دین طرف دوتا دو کجورو باغ دے بیا کنٹتار تینا چاپیر دے ولما ورد ما مدین کلا چراغ عبود مدین تا یو تی پا لختا ویو پشای شاڑی منگو تا پسکول وایو حدیث کرا دی فال یزادن آن حوزی کما یزاد البیر الزال زما دا حوز نوا پس کریشی ملائک بودری گیو جانن تا بے روان کی دا دو جنہ کائیوی دیوی نمو صوریہ و دا بنی نمو لیار تزودان چه پس کولی اخبرو گڑو لارا وی موسیٰ علیہ السلام صد حال ستاسو اولی گڑی نو بکوئی قالتانوی دائی لا نسخی حتی اسر الرعا منگا نو بکو گڑو لارا ترانی چیو بکش پن کی اخبرو گڑو لارا اولی دلسو کسو بوکاوا پلس کسا بی رائستا درانا بوکاوا شپنکیانو با اگر آوی استا غی بخبل گڑی و بکڑی نو چه او با پاتی شوی نو دی با بی اخبل گڑی راوستی او اگر بی او بکڑی نو دیوی من تراغی نو بکڑی چه ترسو دی نیو بکڑی بوکا من رایستی نشو او منگا زکا گڑی و بکو چه و اب تینا دا گڑو سرولو نو منگا زکا گڑی رایستی دی و ابونا شیخ کبیر او گورا دلتا ستای راوڑی دی ریحان نرستو دا غی اگا کیفیت خی چگئی وی قال دال وی و ابونا شیخ کبیر او پلار زمانگ بودا زوڑ فسقالا امانو بیکڑ دی لرا گڑی موسیٰ علیہ السلام وی راشی زر لو بکم او یواز دلسو رازو ہو گیا ہو او دلسو کسو بوکا یوازی راوی استا انبیاء دا سے تکڑا خالقو دا سے بہادر خالقو دلسو کسو بوکا یوازی راوی استا وغی لے گڑے و بکڑی فسقا لہمانو بیکڑ دی لرا گڑے او بیا لار سوری تا فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وی موسیٰ علیہ السلام معظم ربا زاغتا چه تما ترا لگی سڈوڑای زوتا محتاج ما دگا دلہ سرازو گیو اللہ کے سڈوڑای راکے زم محتاجیم گورا دل دلہ سرازو گی دے ڈوڑای نگواری او سورہ کاف کی غفتے وا زگالتے ور سر بل مرگرے و غلے غفتے ہو زان لنا دلتی آوازی دے زان لپانی خوری خو پروائی نیشتے فجادو یهداهما دای چلاړه ګډي بوتلې پلار ورته نن خوختي رالی بیا تا کسي ځوانو او موږ نه تاسو کو او د الله سو تاسو بوکي یوازې راوي استا موږ له ګډي وبکړي پلار وی دو ګیرای ولې یوه ور پسې راولې غلا هغه رااله فجادو یهداهما نور علی موسی علیہ السلام د یو د دوالو نه تمشی الاستحیاء چروانو پہایا علائی راڑل للاستحلا روانو پہایا تابویگینی دا حیا پا اسوروا حیا نا کا خزا آج پلار روانی نو پتے لگی
داغی تلل د حیائی بی حیا خزان اگا چه پلار روانی داغی اگا تلل چیل بیدا سی پدی اگو اچو نیو تبای ٹکٹر روان دی روسی دا دی اگا تلل دا بی حیائی دا تلو نا پتا لگی دا حیا نا کدا و دا بی حیا دا فجادو احداهما تمشی الاستحیاء را لدت یود دوارنا چروانو پا حیا تابوی گند حیا پاس وردا وروانا دا قالت انا بیدوکا وی زما پلار وادی تالا دید پارا چه بدل در کی تاتا بدل داغا چه تا منگلا گڑی وکڑی دی نر خاندان چی او بہادر خلق اگئی دا چا بدل نپری دی گڑی والا وکڑی معلومی دا چه حضرت شعیب کوچ چه سوک نوکر پیدا چه کو نوکر نو چه پتا داو لگی دا چه احسان زمان بچو سرو کو راوی دیگلا و توائی چه راشا چه زو اللہ بدل ورکما اجر والله ورکما چه زمان اولاد سرخو کو چه اولاد سرخو کی نو چه غیرتی نو اگا بوی زمان اولاد سرخو کردی دی او بے غیرات دا پروانی نو قالت انا بیدوکا وی پلار زما غواری تالا دید پارا چه درگی تا تاجر داغا چه تا منگلا گڑیو بکڑی دی فلما جاؤ موسیٰ علیہ السلام و سر روان شو او ذکر روان شو چه خوزان لسائی کود دا پنا روان دی نو کلا چرای شعیب علیہ السلام تا وقصا علیہ القصصا او بیانیو که بدوان دی بیان او دی تپوسو دا تسوکی دا کمزان رالی سنگ رالی دو تا تولا خبر اوکرا قال اللہ تخافنوی شعیب علیہ السلام میاریگا نجوتا من القوم الظالمین خلاص شویتا دا قوم ظالمانونا او مفسرین ذکر کئیو امام رازی لکی چه شعیب علیہ السلام و تا ڈوڑائی کی خدا نو موسیٰ علیہ السلام ڈوڑائی نخوڑا نو شعیب علیہ السلام و تا اولی نخوری نو موسیٰ علیہ السلام و تا وی لا نبیو دیننا بی دنیا نا منگا دا سی خلقیو چه منگا دین پا دنیا باندے نخرسو ما خدای تا گڑی دا خدا تا پارو بکڑی دی دین لسواب لمیو بکڑی دی زپا آگے ڈوڑائی اخرما ادے ختم لبلان شی دا مڑی پسی با ختم می ختم باو کیا بیا ما ڈوڑائی تا پرلا تو ہوئی سجالے ختم لراغلیو لا نبیو دیننا بی دنیا نا حضرت شعیب و تاوی دا خوزد آگی سلا نظر کو تا خو تم میرمائی امیرمالا خلق ڈوڑائی ورکیو قالت احداهما نوی یودنی دوارنا دغا جنا کونا یا بد استاجرو اپلار مزدور نیو دلا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا بارد آگا چانا چطای مزدور نیوی نو دا قوی دی امانت دار عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی نوی اخیار دنیا کے درے تیر شوی دی یو دا جنائے چپلار دے وی دے مزدور نیو دا قوی دی امانت دار دے مزدور کے چتا دو صفت ہے یو چاگا تکڑی او دویم چا امانت داری بس بیا سڑے بیغمی چه تکڑی تو تا کارو خی اتتے نا بیغمی چراشی اگر کڑی چه تکڑی یو نو چه تکڑا نی یا تو تا کارو خی اتی بسر اولاری شابا کنا اچھا تتے لگا خواشم دے لارشی پسوری کی دی تو دے لگا خواشی تو مواتوائی دازائی صفا کا تو تی آخوا لارشی دبا اسی پیو جانو اخیری اگینا بے نور گندہ کڑی نو تالا نور کارو گوری یو چه تکڑی او دویم چه امانت داری چه مزدور امانت داری نو مالک بیغمی او چه مزدور امانت دار وی نو پسر بہتا اڈالی سے پٹ نکی روانیو نکی سے پیسیو نوی صداو نکی قوی او امانت دار پا دی دور کی نشتے پا ضرور کی بچہ دو کس پاتا یا کس دو کس ملاوی
څوک چې کاروبار والا خلک نو هغوی ته پته وي د مزدورانو د لاس هر څه تباه شي. ته به یو ښه ځای جوړ کې د مزدور د لاسه به تباه شي. ته به یو ښه کاروبار روان کې د مزدور دی به کار هم نه کوي او چې ستا ګټه وویني چې دا ګټه وشوه ګټه به ورته نه ښیي مزدور ته. که دلته دې ګټه وښیله چې په دې کاروبار کې دومره ګټه مې وکړه نو دی به وایي دا خو ما کړې ده. نو په دوی مرض به ته تنخوا راله زیاته کړه تنخوا زه په دې ګزاره نه کوم ما له پلانې دومره راکړي بیا به درنه تښتي. دی به وایي دا ګټه ما وکړه. دا به نه وایي چې د مالک ځان کړولی دی پیسې لګولي دي کاروبار روان کړی دی دی به وایي دا خو ما وکړه. نو چې بیا رخصت کې دغه په ځای بل راولي نو بیا څښا خولې نیولي یو ځای بل ځای ګرځي بیا د کار نه یې مزدور نشته امانتدار نشته قوي نشته چې ته قوي او امانتدار ځکه ورته وي ان خیر من استاجرت القوي الامین یقینا ورا دا چانا چې دی مزدور نیوي قوي امانتدار کله قوي تکړه د کار چالاکی او تکړه خو بیا امانتدار نه بیمانه غلا کوي نو سړی وایي ته سره اوسه وکړو کله به امانتداري خو د کار بني سړی بړستندار وخت به را سنډي ان خیر من استاجرت القوي الامین قال اني اريد زما یو زمانه کې ما عمر کاروبار ته لاسه چولې نو یو وخت کې زمونږ د ټرانسپورټ کارو نو ما به دا فلاینګ کوچ اغوستې خرڅولې ثوابای کې یو بارګین وای کې مې فلاینګ کوچ خرڅ کړ نو سر نقد راکړې څه قسطونه نو زه ولاړم قسط به مې ترې اغوسته یو ځل زه لړم قسط نه راوړې بله ځل لړم نه راوړې په درېیم ځل لړم نو زه هغه بارګین والا ته غوسه شوم ما ورته ویل ما خو تاله کمیشن درکړی او دې له مې درکړی چې ته به زما دا قسط هغه نه حالې تاسو به پروتي زه به راځم وړم دی نو ته ولې زما قسط نه راادا کړي نو هغه وی زه نو زه به درله بیا ګاډي نه خرڅوم ما زه مړه ته به ماله ګاډي خرڅې ستا پلار به په خرڅو ګرځېده او زما د پلار ټرکونو ما د کاروبار زد عادت یم بارګین سی مای وی داسې آسان کار نه دی ما ښه که مې سبا جوړ نه کړ نو به ویني جوړ چې رالم هغه خوا نه روان شوم هغه ثوابای نه را شروع شوم د سړک په غاړه تپوسونه مې کول دي دا څوک ځمکه نه خرڅوي دي دا څوک نه خرڅوي دغه ځای کې مې یو کس وموند هغه راته وي دي د فلاني پنځه مرلې ځمکه ده خرڅوي جو هغه پسې لړم خبره مې ورسره وکړه مې ترې واغسته لړم دا اسماعیل آباد کې خښتو والو هغوی ته مې سوال جواب وکړو ما له خښتې راولېږئ ترکان ته مې سبا به راځي دیوالونه مې چاپېره کړل او کوټه مې جوړه کړه بارګین مې کولاو کړ زه واغستم جوش به کومه بارګین مې کولاو کړ نوکران مې پکې وساتل کوپ مې وساته هغه به ډوډۍ چای پخولاو څوکیدار مې وساته هغه له مې ټوپک ورکړی ته به د ګاډو خیال ساتي ګاډي مې واغستل پکې مې ودرول بارګین روان شو خلق باراتل چې د مولانا صاحب بارګین دی ډېر ښه او صحیح خبره کوي رښتیا خبره کوي که ګاډي کې نقصان یې درته وایي دا نقصان دی هغه بارګین چې افتتاح مې کوله نو هماغه بارګین والا ته مې وویل مالکه سبا مې د بارګین افتتاح ده تاسو به راځئ ټول هغوی له مې هم پکې دعوت ورکړم چې وویني چې بارګین مې کولاو کړم 3 کاله مې هغه بارګین وچلو نو چې چوکیدار مې ونیوه ټوپک مې ورله ورکړ د کوټې د پاسه مې ورله ځای جوړ کړ ته به دې ځای کې په نندرپای به خیږې کوټې ته نو نندرپای به ځان پسې راوچاته کې پوړای ځکه چې د شپې در پسې غل راونه خیږي چاته نو ته به په کوټای هغه وي ښه نو هغه داسې ډوزمار غونې و هغه نو چې زه به سهار لاړم نو ده به ما ته یاره چې بېګا دغه ځای د جوارو کې کسانو خو چې بوټ مې وو نو تښتېدل دغه ځای دا چلو دغه زه پرې پوه شوم چې دی خو ما دوکه کوي ما وی ته ما دوکه کې
ما ځان ناغرضه کړ. بله بیا داسې چې کسانو ما داسې چې لکه زه ډېر ویښ یم او ډېر ما څه وکړه بله ورځ د شپې 2 بجې پاڅېدم، غلی غوندې د کوره ووتم، غږ مې ونه کړ، لړم هلته کې سړک ته په موټر سایکل لاړم، موټر سایکل مې دې خوا ودرو چې لړم د دغه خېجو زه بیکیانه ورپسې وختم باره چت ته چې وختم، هغه ورته دی ټوپک ورځه کړو، ټوپک مې ترېنه راړو. سهار چې بارګین ته لړمه سړی هلته نه کېدی شي هغې وریومه چې لاړمه نو دی اوس ګډ وډ دی. ما هلکه راشه ولې هسې چې ګېډه مې خرابه شوې ده او ګېډه مې خرابه شوې ده اب جی بیماری مې بېګا مې ډېره زیاته تبه وه، ما وی دا دې تمهیدات دي خو زه خو پرې پوه وم. مازدیګر شو، ما هلکه څنګه ښه یې؟ ویې چې بس ګزاره کوم. ما ښه دغه ټوپک راواله زه به راوخېجه کېنه سر یې کوږ کوي، جي هغه ټوپک خو ما نه بېګا چا وړی دی. ما ولې وې ټوپک در نه چا وړی دی؟ یاره جي هغه زه ښه نه وم، ته به ما ټوپک به را پیدا کړې، اخرات ته نه ټوپک وړی او قیمتي ټوپک و. سړی مې په مخه کړی او 2 ورځې خو د هغه دستونه و. ما ته ورېږه تا باندې زه دستونه ولګوم ته ما سره دوکه کې. په 3 ورځ مې ورته ما بې ایمانه دروغ وایه ټوپک خو درنه ما وړی او ته وده وې. دا دی ټوپک، ما ګاډي نه مې ټوپک راواغسته. سړی ډېر زیات ملامته شه، ما زه ستا چوټي شوه بل به راولم. دوکه به در سره کوي، بې ایماني به کوي. قوي او امانتدار نشته مزدور کې چې قوي او امانتدار یې خدای نه خرابوي، هغه مزدور خو کېږي. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقینا غوره د هغه چا نه چې ته مزدور نه وي، قوي دی او امانتدار قوي دی. بیا راته چا وي دا که ویشتی وي چې ته ورپسې د شپې خاطې. ما مړه ما ته معلومه دوره نه و چې زه به یې ویشتی وم. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین، وی زه اراده کوم چې په نکاح درکړم تا ته یو د دواړو لورو نه چې دا دي الا ان تاجرني 8 حجاج، په دې شرط چې ته مزدوري والې زما نه 8 کاله. تاجرني مانه مزدوري والې دا په مهر کې نه وه، مطلب دا سبا به ته بچي ساتې نو چې تا څخه صحیح. فإن أتممت 10 نو که تا پوره کړل 10 نو دا ستا د طرف نه دي، او زه اراده نه کوم چې سختي وکړم په تا. زردی چوبه مهمه که د الله خوښه شي د نیکانو نه. او موسی علیه السلام بیا 10 کاله پوره کړي وو. قال ذلک بیني و بینک، وی ورته موسی علیه السلام دا لوز دی په میان زما او ستا کې، کم یو د دواړو نیټو نه چې ما پوره کړه نه به یې زیاتې په ما باندې. والله علی ما نقول وکیل، الله په هغه چې موږ وی ذمہ دار دی. فلما قضا موسی الاجل، زه چې کله چا سره څه معاهده کوم نو زه په اخر کې دا ولیکم والله علی ما نقول وکیل. فلما قضا موسی الاجل، نو کله چې پوره کړ موسی علیه السلام نیټې لره روانې که خپله هله وی لیدل طرف د کوی تور نه ور، وی خپله هلته کېنئ ما ولیده ور. خامخا را بشم تاسو ته د دې نه په یو اطلاع په یو خبر باندې یا په یو سکروټه د ور، خامخا تاسو به توده شئ. کله چې راغی دې ته نو آواز ورته وشو د طرف د کندې خینه فی البقعة المبارکة، په کنده کې چې د خیر نه ډکه وه د ونې نه. و موسی علیه السلام ذا الله ما رب د مخلوقات او ورځو امسا دی. کله چې ویلی ده دې لرا چې خوځېده تا به وي منګری دی واوړېد شا کوونکی واپس نه شو. وی موږ و موسی علیه السلام را مخکې شه مه یارېږه، انک من الامنین، او ته د امن والاو نه. او دنګه لاس دې په ترخ کې نو یې ښکته سپین بې د بدای نه من غیر سوء، یعنی من غیر برس نه. وَالْمُمِلَكَ جَنَاكَ جُبْكَ ځانتا
جناحکا ترخونستا یعنی لا ځان ترا جوخ کا من الرهب دیارنا نوریار بلڑشی فزانکا برحانانی من ربک دا دوار دلائل دی طرف درفستانا زلال شا فرعون وزیرانو دیتا انہم کانو قوما فاسقین دی قوم فاسقان وی موسیٰ علیہ السلام واز رب زمان ما وجلد دی نیاوتان زیاره گما چه ما بوجدی او مسئله با پاتشی ما بوجدی ده مرگا نیارد مسئله با پاتشی واقعی هارونا رورد ما هارون علیہ السلام دیو دیر فسید زمان پا جوا کے نو لے گا غلر زمان سرم وآوین چه تصدیق کئی زمان زیاره گما چه ما بدر جن کی وی اللہ زرده چه مزود حکم استا مٹولا استا پرور او بگردو ما تاسو له حجت نو نبشیر سیده دهی تاسو تا بی آیاتنا یعنی اصحابا بی آیاتنا زیلار شئی زمون پا دلائلو تاسو آسو چستاسو تا بیدار دی غیب زور ور کلا چراغ دیت موسیٰ علیہ السلام زمون پا دلائلو واضح ہو وی دائی نده دا مگر جادو دزان نجوڑ کے شوے او ندی او ریزلی منگا دا پا مشرانو زمنگا ڈنبانو کی زمن مشرانو دانو ویلی وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام رب زما خپوا دے پاگا چا باندی چرات لرک پا ہدایت طرف دا اللہ نا او پاگا چا چاگل روی انجام دا آخرت شاندار نکامیابی کی ظالمان وی فرعون وزما وزیرانو ما علمت لکم من الہین غیری نیم پواز تاسو لرب بل الہ باندی بغیر زمانا دور بل کما وہا مان مالا پا خطا باندی خفت غالا جوڑی کا نو گردو مالا ربنگلا خام غاچز خبر والمد الہ دی موسیٰ علیہ السلام چه دل سور کئیو بازی وی فرعون وی چه مالا بنگلا جوڑا که چه براو خیج ما والله وی نما ننا دورا کمکل کنو مطلب داو چه زد تخیم چه زمان بنگلا داو دادی تال استا الہ صدر کرد او اصل کے پڑھ کے داوا چه سنم موسیٰ مالا سکر اخلاص کے جا میرا لباتی کی نظر زمان بارت نناست ما لاسو بیراتا نرا رسی وی بلکا زمان پار پا خطا باندی نو گردو مال ربنگلا خام خاچز خبر والم دے لاد موسیٰ علیہ السلام چه دل سور کئی وینی لا ظنو من الكاذبین زگمان کم پتل در جنو واستکبر هو جنونو فی الارد او زان غٹو گن دے فرعون او لخکر دے پزمکا کی بغیر الحق نامناسب او گمانو کدئی چه دئی بمنگتا واپس نکریشی فاخذنا هو جنوده نونیو منگ دلرا او لخکر دلرانو ارطاهم کرد دریاب کی نو گورا سرنگشا انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمتان اگردل من دیل مشران شراغوادی خلق لرا اورتا اب ورد قیامت دی امداد باو نکریشی وادباناهم فی آدی دنیا لانا ورپسے که منگا پا دی دنیا کی لانت اب ورد قیامت که هم من المقبوحین دی بید بد شکلنا ننو پر دنیا کی لانت پیویلشی لانتیو فرعون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او تاکی سراور کرے منگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب پس داغینا چالا کری منگ پیڑا رم بنائی بصائر للناس دپار دے برد خلقلا او ہدایت و رحمت لعلہم یتذکرون خام خاچ دی پند و نصیحت و آخلی سورہ قصص دوئی سیو اولا ایسا کی تفصیلی حالت ذکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دپارا تسلائے چوکر موسیٰ علیہ السلام زڑنو تنگڑے تبا زڑنو تنگے تبا کار کے دا بادشاہان مقابلہ بکے لوگی تندی با تیرے او زڑبان تنگے ازانو کے چھ مسکو چھوٹی دا بس